الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما من تشد من شدي من تنشد جان شدي تاكسنا گوید بعد ازین من دیگرم تو دیگری درود شریف اللهم صل وسلم كما تحب وترضى زما عزیزانو نن 15 نومبر 2024 مونږ جامع مسجد بیت المعمور کراچی منگوفی روڈ د جمعې د اجتماع په نسبت را جمع شویو د دې جمعې بیان د مخکې جمعو د بیان یو کړی ده
او د والدین موضوع باندې د دې جمعې بیان دا څلورمه حصہ ده. عن ابي طفيل الغنوي عن ابي طفيل الغنوي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صحابة څنګه خوش قسمت خلقو. ابي طفيل غنوي فرمائے رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما پد اخبلو سترگو باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم اولیدئی. صحابه خلق و خوش قسمتا چې پسترګو به رسول الله صلی الله علیه وسلم تکتل کنا کوم سترګو چې رسول الله لیدلای دا دغه بارک الله فرمایي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله فرمایي چې کوم سترګو زما محبوب لیدلای د کنا دغه نظر ازي ما او د زمان راضي د کنا. عن ابي طفيل الغنوي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعران إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه رداءه فجلست عليه فقلت من هي؟ فقالوا هي أمه التي أرضعته. رواه أبو داود. ابي طفيل غنوي فرمائے ابي طفيل غنوي دا د قبيلي نوم ده. دی غنوي قبيله کې اخري صحابي ابي طفيل چې وفات د خپل قبيله قوم صحابو کې ابي طفيل اخري صحابي چې وفات. فرمائے رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم اولیدای کنا جعرانه کی ناستو. جعرانه د مکی مکرمه څلریو زائد علاقه ده ولته علی شان مسجد ته. عمره ته چې څوک لاشي حج ته بیا عمره والا حضرات د حرم نه لاشي جعرانی ته جعرانی نه بیا د عمرې نیت وکړي بیا راشي عمره. فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدای جعرانه کې ناست. دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد نه فارغ شو. حوازن قبیله سره د صحابه جنگ و جهاد هوی کی شکست ورکو. غنائم چې څومره هغه جعرانه ترا منتقلو. جناب رسول الله جعرانه کې ناستو. ابي طفيل فرمایي غنیمتون یا تقسیم ول صحابه صحابه حاضر دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست.
اذ اقبلت امرأة اچانک یو خزر آله پا اخ باندې سورد حتی دنت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم دا خزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترانیز دیش جناب رسول اللہ چه داسی او قتل وی پی جندل جناب رسول اللہ ڈارک فاسدی او د دې خځې استقبال یې وکړو د اوښ مهار یې ونیو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښ یې په خپله کېناو او په ډېر احترام ډېر ادب سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ښځه په خپله راکوزه کړه د اوښ صحابه ورته ګوري حیران فبسط لها رداء جناب رسول الله خپل چادر مبارک را واخستی اخجتی خور فجلست علیه اخذ په چادر باندې کېنست صحابه ورته حیران دي او صحابه په د خپل وړونو کې هر یو دا وایي چې دا څه خوش قسمته ښځه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره دومره حسن سلوک کړي خدمت یې کړي خپل چادر مبارک یې خاورو کې ورته خور صحابه حیران ابی طفیل فرمائی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم غوږ مبارک داسې ورنږدې کړی ده دا ښځه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې غوږ کې خبرې کړي رسول الله ډېر په توجه اوري ډېر سات فس صحابه خاموش دي ورته ګوري اخذ پاسد رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپل په اوخ باندې کینوله اوخ یې په ډېر ادب پاساو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ملګری ډېر حد پورې اوخ یې کشاو بیا رسول الله تینا رخصت واخستی واپس راغی دا غنیمتونو تقسیم یا موقف کو د دې د خدمت لپاره ابي طفیل وای څه صحابه داسې و چې دا ښځې پیژندله کنه او ډېر داسې و چې نه پیژندله چې دا څوک ده ابي طفیل وای زه خپل اصحابو کې هم چې دا ښځه مې نه پیژندله کنه فقلت من هي وای ما د نورو صحابو نه تفوس وکړو کنه چې دا خوش قسمته ښځه څوک وه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په خپله خدمت وکړو کنه خپل چادر مبارک یې په خاورو کې ورته خور کو دا په چادر کېنوله رسول الله په خاورو کې ورته ناسته د دې خوله ده د جناب رسول الله غوږ ده جناب رسول الله توجه سره خبرې اوري کنه ابي طفیل ما تفوس کو نور صحابو چې چا نه پیژندل هغوی هم تفوس کو چې من هي دا خوش قسمته ښځه څوک وه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره حسن سلوک ورسره وکړو کنه کومو صحابو چې دا پیژندله کنه
فقالوا هي امه التي ارضعته. چا چې پیژندل هغه صحابه ویل چې دا خو هغه ښځه وکنه، دا د جناب رسول هغه مور وه ارضعته چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پی ورکړی وی کنه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پیس کلی وی، یعنی دا حلیمه سعدیه و د جناب رسول الله رضاعی مور وه. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رضاعی مور چې جناب رسول الله ته پی ورکړی وی حلیمه سعدیه، د رضاعی مور یې داسې خدمت. اوس مونږ د خپلو میندو چې چا نه مونږ پیدا شوي یو، مونږ به چادر په خاورو کې ورته خور کو، ورته پابسو، خدمت به وکړو، موج به مور و فلار په خلکو باندې بوج. جی مور دې څنګه ده، بیمار او فلار دې څنګه ده. بس مولا صاحب دعا ورته کړه چې خدایا ایمان ته خیر کړي. د دې مطلب دا ده چې مولا صاحب دعا ورته کړه چې خدای ایمان ته خیر کړي، مطلب دا چې خدای زر رانه ورک کړي، زر وفات شي. دا نه وایي چې دعا ورته کړه مولا صاحب چې خدای زما د مور فلار عمر کې او صحت کې برکت واچي. دا څوک نه، بس دعا ورته کړه چې خدای ایمان سلامت کړي، زر رانه لاړ. هغه مور پتا باندې بوج ده چې کم سے کم 9 میاشتې ته په خېټه کې ګرځوي، بیا 2.5 کاله ته دې سینه په سینې ولی، شپه کې به 10 واره هم درته راپاڅېده چې تا به چنګ شو. مور کبه بیمار و کبه بخار و در ترا او بغرزیده ته به راواخسته چې غول به دې کړي وکنه، ستا غولو کې بې لاس اچولی و، دا لاندې ځای به در پاکاو. دا 2.5 کاله په دې لاس یې ستا غول، ستا دا لاندې ځای پاکاو. چرته هم ستا مور ماسک نه ده لګولی چې ماسک راوړي، پوزې نه ده پټه کړې چې بویه ځي. دا د مشکو عنبرو نه هم ماته ویل خلک دي، هغه مور نن په تا باندې بوج. هارون رشید ډېر لوی بزرګ او عالم او بادشاہ تیر شوی. بغداد کی شاہی محل کی ناس دا هارون رشید رحمه الله. شاہی محل دروازه با کلاو کلاو و چوکیدار با پکی نو. هارون رشید مطلب داو چې څوک مظلوم وي د چا څه شکایت وي چې ما ته زر راشي. هارون رشید وزرا و سره ناست چې ګوري یو بوډۍ ښځه ده، منډې راوهي، دربار ته راننوت، په سر باندې وینه رامات. هارون رشید د خپل تخت نه ورته پاڅېدی. بوډۍ ته ویل چې یا امي من ضربکی، او مورې او بوډۍ دا چا وویلې کنه چې په سر دې وینه راماته ده. بوډۍ وروسته اشاره وکړه
ویل هذا درستن یو نوجوان منډې پسې راوهلی لاس کې ډنډه وکنی بوډۍ هغه نوجوان ته اشاره وکړه ویل حضرت هغه نوجوان چې لاس کې ډنډه ده هغه را ولګېدی زه په دا سر باندې ووهلمه هارون رشید ورته ویل من هو ویل بوډۍ څوک ته دا نوجوان چې تی ووهلی ویل ابني ویل حضرت دا زما زوی ده دغه زوی مې را ولګېدی په سر باندې په دې ډنډه باندې ووهلمه هارون رشید خپلو ملګرو ته ویل ګرفتار یې کړئ رایولی د بوډۍ زویه ونیوی رایوست د بوډۍ زوی ته ویل من هي هذه ویل او نوجوانه دا څوک ته دا بوډۍ نوجوان ورته ویل امي حضرت دا زما مور ده هارون رشید ورته ویل دا چا وهلې ده ویل حضرت دا ما ووهله دا کومه ډنډه چې مې لاس کې ده په دې ډنډه مې ووهله غوسه مې ورته راله بس هارون رشید ملګرو ته ویل یو غټ منګی را ډک کړی تر خولې یې ډک کړی منګی یې ډک د اوبو نه دا سړکو چې یو قطره اوبه نورې پکې نه ځایېدې منګي کې رسۍ واچول د بوډۍ زوی ته ویل ته ودرېږه دا یې ودراو رسۍ دې څټ ته ور واچوله منګی یې په دې خېټه باندې ورته راځوړل ویل ته ولاړ اوس جلات یې توره لاس کې ورکړه ویل توره به داسې د ده په سر نیسي جلات د وروسته نه د دې نوجوان په سر باندې توره داسې ونیوله هارون رشید دې نوجوان ته ویل که لږ داسې وخوځېدې نو جلات ته مې اړر کړی د وروسته نه به دې په دې سر باندې وهي په دې څټ به دې په دې توره وهي سر به درنه جدا کوي د وروسته نه جلات داسې توره نیولې ده منګی د اوبو نه ډک په خېټه یې ځوړ خپې یې اوچې شوې اوس داسې خوځېدی نه شي لکه تاسو چې په منځ کې خپې وچې شي بیا په یو وخت په زور وکړي بیا په دا بله خپه باندې زور وکړي لکه د بوسو ټرک خپې وچې دي خوځېدی نه شي چې چرته د منګي نه یو قطره اوبه ته ونه شي ځکه منګی بلکل پول ډک ده هلته شاته جلات ولاړ ده هارون رشید ورته ګوري دغه حال کې بوډۍ ویل حضرت پرېږده دا خو دته ډېر تکلیف ته هارون رشید ورته ویل ایس بیرې ویل صبر وکړه ګینټه تېرېده نوجوان په ژړا شو ویل حضرت توبه ویل ولې دا منګی مې په خېټه ځوړنده د اوبو نه ډک ده او ډېر دروند دا وزن برداشت کولی نشي پرې مې توبه مې بیا به مور نه وه هارون رشید ورته ویل نوجوانه ګینټه تېره شوې نه ده ته په ژړا شوې چې دا منګی درونده زما په خېټه بوج ده دا ستا دومره د سنډه په شان سره
داستا اوگے داستا ټول جسم کنا دا د مور خېټه کې دننیو کنا بیا رحم کې دننیو بیا په یو بل جالۍ کې دننیو کنا منګی پتا باندې بره په خېټه بهر ځوړند ته جاړې ته د مور خېټه کې دننیوې کنا نه میاشتې مور خېټه کې ګرځولې چرته ستا مور په جړا شوې نه ده چې دارانه وباسئ کنه دا په ما بوج ده ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير و انسان ما تا حکم کړی ده چې مور و پلار سره به احسان کړي مور و پلار سره به ښېګړه کړي خاص کر ستا مور چې کومه وکنه حملته امه مور ته خېټه کې اوچت کړی وې خېټه کې ګرځولې 9 میاشتې وهنن علی وهن چې څومره به خېټه کې ته غټېدې مور به دې کمزورې کېده چې ته به لویې دې خېټه کې رحم کې چې څومره به ته غټېدې دومره به ستا مور کمزورې کېده تر دې پورې چې مور دې بیا پاسېدای به نه شوای مور به دې دواړه لاس په څه پسې ونیول کنه او په مزه مزه به داسې پاسېده به چې د نینې زما دې زوی ته تکلیف ونه رسېږي ایو خو پاسېدای نه شوی اچانک د کمزوري په وجه ځکه دا ستا دومره د سنډا سر د دې خېټه کې وکنه بل په دې وجه نه فاسده چې هسې نه چې تیزه پاسما چې چرته دا سنډا ځای نشي تکلیف ورته ونه رسي کنه وهنن علی وهن چې ته به لویې دې خېټه کې مور به دې کمزوریه کېده کنه بیا چې پیدا شوې پیدایش کې څومره تکلیف وکنه بیا 2 کاله تا ته سینه درکوله سینه پسې ته نیولی وې کنه چرته ستا مور په ژړا نه شوه چې دا رانه وباسئ د خېټې نه دا بوج ده چې بیا پیدا شوې 2 نیم کالې پی درکولې تی ونه غورځولې چې دا خوب یې راباندې حرام کړی ده کنه هارون رشید ورته ویل نوجوان منګی ستا په خېټه بهر ځوړنده ته جاړې او ته د مور خېټه کې دننې وې ستا مور نه جړل کنه ویل بس حضرت اوس پوه شومه د مور حق راته معلوم شو بیا مې په توبو باندې توبه ده کنه بیا به مور نه وهمه کنه هارون رشید ملګرو تیل منګی تېنه خلاص کړئ نوجوانی آزاد کو مور یې په اوږه باندې کېنوله لاړی د هارون رشید د دې سمجاولو طریقې ته وګوره دې ته دعوت وایي دې ته سمجاول وایي نو ارمې دا چې اوس مور ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله وای د مور فلاوان دی به اف لفظ د خلینه نه وباسه نه به غوسه ورته کړې بلکې ښکلې خبرې به ورته کړې کنه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.